نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم. سورة يونس یولسم پارا سلور اویایم نمبر آیت دی. پمکی آیتن کی دا پیغمبرانو دا تکذیب کو ان کو انجام حلاکت بیان شو. اس پر آیتن کی ہم دا پیغمبرانو دا تکذیب کو ان کو انجام حلاکت ذکر کی. اللہ جل شانہ فرمائی کہ منگ دا نوح علیہ السلام نباد اخبر قومون تا پیغمبران بلے گئے لک ابراہیم علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام. یہ قومونو دا اخبر پیغمبران تکذیب کو سنگ چی دا پیغمبران دراتلون اوڑان دی پا کفر باندیو دا پیغمبران دراتلون بعد ہم دی پخبل کفر باندے پاتے شو دا پیغمبران تابداری و نکڑ نو آغیتا ہم دا خبل عمل مطابق سزا دا جہنم عذاب او دا دنیا عذاب ملو شو بسبب دا دی چی دی ایمان نور ہو. دارنگی چی سوک پا دی مکی خلق کی دا مکی پا مشرکان کی ایمان رو نڑی دی تب ہم عذاب ملاوی. یا اللہ جل شانہ فرمائی دا دغ پیغمبران نباد من موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام راولے گل چتا سلارشی او فرعون تا دین اسلام دعوت برکو. موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دے فرعون او دا قوم تا دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان کر لیکن فرعون سرد معجزات و دلدلو انکار کو او دا موسیٰ علیہ السلام معجزات و تے جادو ہوئے. موسیٰ علیہ السلام دی سرا یولوی مباحثہ او مناظرہ پا دلائل و بات اکڑا. مخدہ واقعات تفصیلاً بسورة الاعراف کے ذکر شوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کل فرعون تا دعوت پر کو فرعون ویدہ ہوتا سر جادو دی استادا ہمسا دا معجزن دا جادو دی یوتی ماتا محلت را کزبم جادوگر را جمکم جو مقابلہ دا مقابلے ورز دا غی چکم دا اختر ورز دا چاش ٹیم مقرر شو. آغی مقابلے ورز باندے فرعون دیر جادوگر را جمکرل چی دا غی تفصیل سورة الاعراف کی تفصیل سر ذکر شو. موسیٰ علیہ السلام دا مقابلے دا پارا کہ فرعون کم جادوگر را جمع کرو کہ داغی تعداد زیاد تعداد تردریو لکو پورے ذکر شو. دمر جادوگرے دا دو کسار دا مقابلے دا پار راوست موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام او داغی تعداد تردریو لکو پوری جادوگر دی فرعون آغا مشران را جمع کرو چکم پا جادو کی خطا کرو. دی فرعون دی موسیٰ علیہ السلام توی تدید پار راغل چتا زمان نا مشری واقع او زمان دا ملک دا باچاہی تو واقع. موسیٰ علیہ السلام مطا فرمی زدیل نیم راغل فرعون تزان تخدیوی نستا دا خبر غلط
رب العالمین زما خدای دی ستام خدای دی داغه عبادت کوا ایمان رو دوته من ستا خبره نه مې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تاسو چې مونږ ته سوې دا مونږ نه مې تاسو مقصد دا دی چې زمونږ د مصر علاقه والے او دا مشري او دا بادشاہي زمانہ والے چې کله مقابله شروع شو موسی علیہ السلام دی جادوګر ته چې تاسو دا کوم سيزونه وروړي دا ټول جادو وګورئ دا ووري چې جادوګر سره الله نه کامیاب تاسو خپل جادو سيزونه همسه رسه همساګان در سره دي خدا ګوره کامیابی کی تاسو نه مقابله وشوا موسی علیہ السلام ته الله پاک کوم معجزات همسا ور کړو هغه همسا هغه ټول جادو د جادوګرو ختم هغه ټول اوخور لوار یې تیر او موسی علیہ السلام اخر کې خپل همسا را واقعستلا جادوګر پیښو چې زمون فکر خراب شو الله جل شانه حق غلب ورکړ او باطل الله پاک ختم فرعون او داغه د ملګرو جادو دا باطل او ناکام شو او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او د دوی معجزې دا حق وی الله پاک هغه تغلب ورکړ او بیا مخکې سورۃ الاعراف کې ذکر شو چې دی جادوګر په یو ځای باندې توبه وستل ایمان ورو او سجده وکړه دا غینه بعد رستو به هم راشي په سورۃ مریم سورۃ طه کې چې دی فرعون دې تډیر دمکان ورکړي چې تاسو په ځبان سکم دا سنخ په بدن کټ کم تاسو ول زمانه اجازت نه بغیر ایمان وروړو التوهم واقعات تفصیلا دا بیا ذکر کیږي او دې کې چونکه مختصرا دا منځکه لګه مختصرا فرعون ملګرو چې کوم جادوګر هغه ایمان وروړو الله جل شانه هغه ته نجات ورکړ او فرعون سره د خپل ملګرو د قبطیانو الله جل شانه په دریای نیل کې هلاک د چا چې د پیغمبر اومنل الله نجات ورکړ او چا چې د پیغمبر اونمنل الله جل شانه هلاک فرعون سره د دنیا نعمتونه ایمان نو او موسی علیہ السلام او د سره چې کوم ملګری مسلمانان شو د دنیا نعمتونو وسره نو ایمان ورسره ایمان د برکتا دې ته نجات ملو نو پدې کې دا واقعا ذکر کړي الله جل شانه ثم بعثنا من بعده رسلا بیا منگولے گل پس نوح علیہ السلام نا پیغمبران نوح علیہ السلام نا بعد پیغمبران تک ابراہیم علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام وغیرہ الى قوم قبل قومونتا فجاؤهم بالبینات فدویراتهم قبل قومونتا بمعجزات دا اللہ پاک دا وحدانیت بدلائل و باندے فما كانوا ليؤمنوا پس نو دی چی دی ایمان روڑیو بما بعث کذبو به چی دی تکذیب کریو پاغی باندی من قبلو اڑان دی دراتلو دا پیغمبرانونا کم سیدی چی مخی نمانو چی پیغمبران رال بیم کو نمانو اللہ یہ نمانو پیغمبر یہ نمانو چی پیغمبران رال بیم دا شان حال كذلكم دارنگی نتبو على قلوب المعتدين من مهر لگو بزرنو دزیات کونکو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بیا منگولے گل پس دوینا موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام فرعون تا الى فرعون تا وملئه ودد ملگر تا دد قوم تا بی آیاتنا پمن پایاتنو زمن پنخو پمعجزاتو باندی معجزات دا موسیٰ علیہ السلام نها غٹ معجزی
چې د هغې تفصیل هم په سورة الاعراف کې ذکر شوی. فاستكبروا پس دی تکبر کو ایمان رونو اعراض کو د موسی علیہ السلام د نبوت او د معجزاتنا وكانوا قوم مجرمين او دیو قوم مجرمان. فلما جاءهم الحق من عندنا پس هر کله چې دوی تراغ حق زمون د جانبنا معجزات په موسی علیہ السلام راغل چې الله د وحدانیت دلایل. قالوا نویدی فرعون دویدی ملگرو ان هذا لسحر مبین یقینا دا کار جادو دی. موسیٰ علیہ السلام معجزو تے جادو. قال موسیٰ او فرمائد موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق آیتا سوائد حق بارکی لما جاءکم ارکل جتازو تراشی سوائد تاسو. تفسیر جلالین تقدیر رباسی انہو لسحر چدا جادو دی. اسحر هذا آیدا جادو دی تاسو چې دا جادو دی نو جادو دا دی. موسی علیہ السلام معجزات او دی وینا دا جادو دی. ولا يفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر. دا جادو نه دی جادوګر کامیابیږي نه. او هغه شان شو چې مقابله شو جادوګر ناکام شو او پیغمبر کامیاب شو. څومره جادوګر 3 لک وای ناکام شو. او موسی علیہ السلام پیغمبر یو وسره رو هارون علیہ السلام دا پیغمبران دیت الله پاک کامیابی ورکړي جادوګر نه کامیابی. قالوا امیدی فرعون د دې ملګرو اجئتنا آیت تارا تکړه مونږه لتلفتنا د پارا دي چې تمون واړې عما دا غدنا وجدنا علیه آباءنا چې باغی باندې مونږ دې خپل پلاران کم کفر باندې زمون پلاران تم داغې راړې. وتكون لكم الكبرياء في الارض او شیستا سدوال د پارا بادشاہي او مشری پزمک باندې. مقصد دې دا دی چې تمون د خپل دین نه اړې او زمون نه مشری اخلي. نو فرعون خود مصر باچو ته زما باچي ختمه. وما نحن لكما بمؤمنين او من یستاس دوالو تصدیق کوونکی. وقال فرعون او اوی فرعون ایتونی بكل ساحر علیم تاسو ما تراولی هر جادوګر او خیار او پی حکم یو کو چې کوم او خیار او پی جادوګر دی هغه مال راو جادوګر راو. فلما جاء السحرة فسرکل چراغ للجادوګر قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. نو په سورې اعراف کې تیر شو چې موسی علیہ السلام ته وی چې ته جادو اول ورځې کومنګي اول ورځو دې چې وی موسی علیہ السلام ته فرمایل چې تاسو کوم سيزونه وروړي دي هغه او ورځو. قال لهم موسى او فرمایل موسی علیہ السلام دې القوا تاسو ورځوي ما انتم ملقون هغه سيزونه چې تاسو داغه ورځون کې سم وروړي دي خوشي کې. فلما القوا پس هر کله چې دوی خپل جادو اسباب غرزول قال او فرمایل موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر سجتا سروړي دا جادو دي دا سچ مروړي دي دا استاد جادو دي. ان الله سيبتلو بشک الله پاک زرد چې دا ختم کی تا جادو وروړي کوم او جو پته ولې الله به دل زر تر ختم کی. ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله پاک نسمي عمل د فسادیان. تاسو جادوګری فساد کوونکی الله پاک پس تاسو کار سم نکي. ويحب الله الحق بكلماته او الله پاک بکار کی حق لرا بکلماتی بخبل کلمو سرا. ولو کرہ المجرمون اگر چې بدی غنی مجرمان الله پاک حق کار کوي او باطل ختمي. نو موسی علیہ السلام او د ضرور هارون علیہ السلام حق دي تبا الله پاک فتح ورکی او تاسو جادوګر ټول ناکام یې. اگر کتا صدا حق بد غنی خدا به الله پاک خامخا کار کوي. واخذ او